डी सी تناظم صاحب هم ویلي بیګا ورته دغه ټلیفون کړلی شوکت ورته ټلیفون کړلی چې د دو دا پیسې زموږ دې کې څخه دی زری زری دی څه خبره هم نه کول غواړم په دې موقع باندې خو دا یوه خبره کوم بار بار دا شام یال پوره لکه داسې ځای کې چې ته ناست دی قسم په خدای دا اولنی ځل بیا د انجینیر علي بهادر صاحب د کراچۍ نه دومره جرګې پورپسې هم بیا منت به هم که شپې به هم ځي ټیک ته هغو ته هغې دغه میلاویږي لیکن غوښتل خو مونږ ډېر ګرځېدلي وو د دو په مذهب باندې به یو الله پیږي نور انسان ذات نه پیږي زه به انشاءالله هر ځای کې چې په اسلام آباد کې په ټبال لرې ځای کې وو مونږ ته 2 ورځې مخکې مونږ راځو دې لپاره تاسو ته افسوس خبره ده د سکول مونږ چې پکې اوس ناست یو د میډل سیکشن چې کوم دی 5 نواله تر 8 پورې اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن زموږ دپاره د اخلاص ویلفیر فاونډیشن دپاره بیا زما دپاره خصوصا ډېر د فخر خبره ده او د خوش قسمتۍ خبره ده چې دومره موده کې په خپل پوره عمر کې لاولنۍ پیره د خپل قوم مخامخ راتلل او د خپل قوم باره کې سوچ کول او بیا د هغې د عوامي مسایل لپاره یو جرګه رویشتل یا یو جلسه منعقد کول زموږ دپاره د فخر خبره ده موږ سره ټول موږ خو ډېر کوشش کړی چې مشران پکې راشي موږ فون هم کړی او زباني هم ویلي خو د بدقسمتۍ نه یا څه د کارونو وجې نه هغه مشران پکې ته زیات رانغلل خو څومره چې زموږ یوت دی دا چې کوم زموږ مشران موجود دي نو دو ته موږ پخیر راغلی وایو اور د دې پروګرام باقاعده چې کوم آغاز دی هغه موږ کولو والی یو ټول لاول تلاوت قرآن پاک دپاره موږ رابلو قاری فضل منیر صاحب دی نو هغه د راشي تلاوت قرآن پاک تلاول وکړي او هغې پسې باقاعده طور باندې د دې پروګرام موږ آغاز کوو د دې پوره د عوامي مسایلو حل باره کې او قاری فضل منیر صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدين صدق الله العظيم خور چپا نبی آخر زمان دے بلال جڑیگی رستے دیدن مید جانا مسله چې دا زمونږ د روډ ده زمونږ دا کته روډ دی الحمدلله فند ولا مقرر شوی دی ټنډرې پې شوي دي کار پې نه کېږي او دغه روډ د لاسه مونږ ټول باړکوټ قوم درې باړکوټ 15 زره بني نوع انسان چې کوم خلق دی میندې خویندې دي پکې ته بوډاګان دي پکې ته مریضان دي پکې ته هغه ټول د دې د لاسه متاثره دي دغه روډ باندې زمونږ څه قومي لایحه عمل نشته نو ټولو کې اول نه تفصیل سره په دغه باندې خبره کوو او ان شاء الله دغه لپاره به یو قومي لایحه عمل به جوړو سیاست د هر څه نه بالاتر په دې باندې به ان شاء الله یو قومي خبره کوو یو کمیټي به جوړو او هغه به چې د دې مسایل چې هغه به ان شاء الله حل کړي په دې به ان شاء الله خبره کوو دویم نمبر دومره غټ زموږ قوم دی موږ ته پته ده چې نن سبا ترقي ټوله د تعلیم ده هیڅ یو علاقه هم بغیر د تعلیم نه ترقي نشي کولی انتهایی د افسوس خبره ده د سکول مونږ چې پکې اوس ناست یو د میډل سیکشن چې کوم دی 5 نواله تر 8 پورې په دې سیکشن کې شپږ اوس استادان دي هغه استادان 4.5 لاکھ روپۍ ماهانه تنخواه لري او په دې سکول کې صرف 25-30 واړه دي داخل چې کوم دي سکول ته هغه من راځي شاید سر دلته هډ ماستر دی ماته جړه فریاد وکړو ماته استاد صاحب خدای دې پاره د قوم سره خبره وکړه چې دا خپل د ماشومان د سکول ته راولي استادان دلته شته بلډینګ چې هغه موجود دی واړه چې هغه نشته دویم نمبر په تعلیم باندې ان شاء الله خبره کوم چې تعلیم زموږ څنګه صحیح شي او دریم نمبر ان شاء الله خبره کوو په صحت باندې موږ ټول انسانان یو بیماران کیږو د صحت هسپتال خو دلته نشته لیکن د صحت ځینې داسې سهولیات دي چې هغه سهولیات د هسپتال نه کېدو باوجود ځینې سهولیات داسې دي چې هغه خلکو ته اویلیبل وي صحیح ده لکه ځینې په هغې کې یو موږ وویو چې او دا داسې چې هغې لپاره ټیمان مقرر کېږي ټیمان علاقو ته راځي او دغه پکې ته کوي دغه شانتې زنانو ته چې د ویکسین وغیره کېږي لیډي هیلث ورکرې دي هغه خپل کارونه موږ سره د هیلث ډپارټمنټ کسان دي
هغوی سره بېګا مونږ ناستو نو هغو چې مونږ ته کوم تفصیل بیان کړه چې دا د ذمواريانې د EPI والا او د لیډي هیلث ورکرز والا نو مونږ په خپله د دغه نه نو خبر چې دا دومره سهولیات چې دی حکومت مونږ ته راکوي مونږ ته د هغې پته نشته. اوس په ستاسو په کلي کې لیډي هیلث ورکر دي هغې به تاسو تر اوسه پورې لیدلي هم نه چې دا څوک دي او د څه ځای دي. لیډي هیلث ورکر څه کار دی؟ لیډي هیلث ورکر دا کار دی چې کم پریګننټ مادر دي د هغې خوا ته به ځي د هغې نه پراپر د هغې EDD چې کوم دی د ډیلیوري کم ټایم چې کوم دی هغه به معلوموي. بیا د ماشوم چې کوم دی د هغې ماشوم پیدا شي د هغې وزن بلدیاتي کسان چې زموږ دي بلدیاتي کوم نمایندګان چې منتخب شي په اساسي بیس باندې نو هغوی دلته کې ذهن صرف دا وي چې موږ له به فنډ میلاویږي او هغه فنډ به موږ دا کوو هغه به موږ لګو یا پکې ځان له څه دا کوو ذهن د ویښ نه واله تر وزیر اعظم پاکستان پورې دا یو ذهن جوړ چې موږ له پکار موږ چې کوم خرچ کړ دا کړی چې موږ دا دغه ډېر کم خلک وي چې هغه لیکن هغه خلک ځان دغه ته قوم خدمت ته واسي ومنه نه هغو سره ټایم شته دی نه هغوی خپل هغه پیسې ولې چې دې کې ته منډه ورته وایي خدا کوي هغې کې به ته خامخا چې هغه شی هغه په دې باندې پوره کېږي د کوچ باړکوټ نه بر باړکوټ پورې دا د ډېر وخت نه دا شی شروع دی او په دې باندې هر قسمه غدار ټیکهدار تل دی او هغه خپل هغه شی خوړل دی. قوم کې دا ایمان دا غیرت نشته که تاسو وایئ قوم تل هغه خاورو کې پروت دی. نن سبا قوم نشته. د هغې مقصد زما دا دی خفه کېږئ مه چې زموږ اتفاق نشته. مونږ که د کومې خبرې اتفاق وکړو که نه نو هغه ځان له دلته جرګه وکړو خبره وکړو لیکن عمل پرې نه کوو. نو چې عمل پرې نه کوو نو جرګه سله کوو. بیا خو دغه روډ دی جو دغه ځای کې دی پروت کې خدای که کوي جو به شي که نه جو پاتې به شي. خو نه زما اړه کې دا یو خبره ده چې ټیک شوه دې ځمکو باره کې دا کته کوم چې د بابا لواد دی په دې کې مونږ ډېر ګرځېدلي وو. د دو په مذهب باندې به یو الله پیږي نور انسان ذات نه پیږي چې خدای پاکه پسه کې بند دی. په دې غوره زه نه یم پوه شي الله ته مخه خبره کوم. او دویمه خبره دا ده چې زموږ رشته داري ده نو دا نشو کولی چې دو سره دا قوم راپاسي جوله به شروع کړي یا ټوپک یا لول راواخلي نه دا موږ نشو کولی. د هغې خو زما دا عرض دی چې دا ټولې پرېږدئ پاتې شو د کمیټۍ خبره کومه دا موږ ته تعلیم یافته کس ناست دی دا استاد صاحب دی هغه وایي که نه وي اویرنس چې دی از ډایرکټلی پروپورشنل ټو پیشن اینډ ایموشنس یعنی کوم چې شعور دی شعور تعلق چې که نه هغه ډایرکټ چې جذباتو سره او جذبې سره په کوم قوم کې چې شعور جذبه اور جذبات نه دا قوم ناکامی 100% یقیني او په کوم قوم چې دا درې شی نه وي دا قوم کامیابي هم 100% یقیني. خادي بس چې کوم دی بسم الله الرحمن الرحیم. اولو زه د اخلاص والا ډېر انتهایي شکریا ادا کوم لکه دا داسې دا پروګرام چې ما ولیده دا پیله ما لکه د برباړکول اوس لکه د بیشام یال پوره لکه داسې ځای کې چې ته ناست دی قسم په خدای دا اولنی ځل بیا د انجینیر علي بهادر صاحب د کراچۍ نه دومره محنت دی آواز اوچتی او بیا خاص طور باړکوټ دپاره د اجازه کتې نه د روډ اوچتی د ارشي اوچتی نو د ده زه انتهایي طور شکریا ادا کوم او یو جان مننه ورته ویم. د روډ مسله دا ده چې اول خو زموږ برباړکول قوم کې غله ده زموږ برباړکول ټول یو شي وینا وکړي دې کې نه ټیکادار ته ګناه شته نه بل ته شته دی. زموږ برباړکول اول ځمکه نه ورکوي څوک که چا سره ځي هر سړي سره غوایمه ده ټول قوم راغونډ شي یو جرګه یو کمیټي جوړه کوي پکې هغه کمیټي جوړه کوي ګلزاده کا چې وایي چې پکې به یاره دغه نه هغه راشي لاړ شو ډي سي سره کینو که ډي سي نه نو د زموږ ډیپټي کمشنر سوات سره به کینو د اے سی دا نه دا دلته ورته شپارس کېږي یا دغه کېږي هغه راشي جزیه یو هوا ولي برباړکول چې کومې روپۍ منظور شي دی په خپله په مسلم لیګ کې هم دوی ویلې پالټۍ باس پکې نشته دغه باس کوم لکه یوسفزۍ چې کومې منظوري کړي داسې نه چا مخکې منظوري کړي نه به چا اوس منظوري خامۍ په زموږ قوم کې شته دی خو مختصره خبره د روډ باره کې ده. روډ باره کې د دننه یو 4 میاشتې مخکې په دې جومات کې هم دغه اصلاح کمیټي راغونډه شوې وه. لار غواړي یو سړي ته لاړ شي د یو سړي نه ته یو رشته غواړي نو خو جرګې پورپسې هم بیا منت به هم که شپې به هم ځي ټیک ته هغو ته هغې دغه میلاویږي لیکن غوښتل خو دي که نه که د هغې نه وروسته کومه جرګه دو پسې تلي او دو انکار کړی نو هغه خو دا مخامخ ناستې دي باټکول کې څوک دي ووایي. او زما دا تجویز دی چې د دې نه پاسه دغه اصلاحي کمیټي چې دا د کوم کسان د باټکول ټول مشران دي دې کې یو کشر نشته دی
نه دا جدا جدا دا ټیک دا موږ د یو نکال وادي یو شی دا دی جرګه راټوله کی او دغه ځمکو والده پسې بوځي هغه که زما نسب دی او که انګر دی او که سواتې دی یوه جرګه خو دې راټوله کي کنه او لاړ دي شي هغې به مخکې تاسو ته ریزه ټولې د قوم ته معلوم شي زموږ طرف نه دغه مختصره خبره نه پوره کېږي موږ به کومه خبره جاړو که موږ بجلی ته وګورو که موږ د اوبو ته وګورو د پاکو صفا اوبو ته وګورو که موږ روډ ته وګورو که موږ هسپتال ته وګورو موږ ته هر څه د نش برابر دي خو خبره دا ده چې ملګري تنګ شوي دي ټایم ډېر زیات واغستی شو نو خبرې به شاټ وکړو کومه دا جرګه چې راغونډه شوې ده کوم دا مشران چې راغلي د اخلاص والا کوم ټیم چې دی موږ د دوی ډېر زیات شکر ګزار یو چې په باړکوټ کې داسې هم څوک شته چې لږ دي او که زیات دي ډېر دي او که کم دي خو بیا هم یو پروګرام جوړ کړلی او په سکول کې او بیا خاص کر علي بادر صاحب زه د ډېره شکریه ادا کوم چې دی عجز خپلې په نوکرۍ سره دی د کراچۍ نه د بر باړکوټ خدمت کول داسې اسانه خبره نه ده او بیا دی عجز زه خبر شوم 10 ورځې چوټۍ منډه اغللی او په 10 ورځو کې دا خپل هغه نور کارونه پرېښي دي خو صرف د باړکوټ هغه جړه ده د باړکوټ هغه قصه ده عمر زموږ ډېر وشو زیاتې خبرې مونږ نه کول غواړو ځکه چې دا یو ټول خلک دلته ناست دی زموږ ړه دې کې څښا دی زرې دی څه خبره هم نه کول غواړم په دې موقع باندې خو دا یوه خبره کوم بار دا 15 شپه خبرې د سکول وشوې د هیلت وشوې دې کې څه شی نشي دی کې که تاسو ډاکټر ته وګورئ نو ډاکټران هم په کلي کې سر نه نشتي په نش حساب دي دلته څو زموږ د سترګو وړاندې اټیکونه خلکو ته وشو هغه هسپتال ته روغ نه رسي یا دې په ټاکوټ کې ساه خېږي یا دې په څه قسم سهولت موږ سره په دې موجود کې نشي سکول اول خو استادان اجدانان نه راځي موږ هغو منډې ووو هغو راټول کړو چې راټول کړو بیا ورته څوک واړه نه رالېږي وایي دې کې سبق نشته اب ټوله جړه ده لکه مقصد دا دی داسې څه قسم دغه پکې نشي د دواړو طرف نه شی وران دی درېیمه خبره تاسو ټولو باس وکړو په روډ باندې باس وکړو نو روډ خو یو اهم شو ده خو په دې روډ کې به تاسو ته زه یو خبره وکړم زه دې کې ناست یم کوم کس چې راغی هغه د ځمکې والا نو دې کې ډېره د افسوس خبره دا ده چې دې روډ کې د ځمکې والا هم ځای ما او ټیکهدار هم ځای ما خو دا یوه خبره ته کوم دې کې چې د دې حل ټیک ټاک ما سره دی د دې حل زه راوباسم دې کې دا چل دی په دې روډ کې ټوله شو چې کومه ده دا ستاسو زوړ روډ ستاسو د ډسټرکټ کونسل کوم روډ چې دی هغه د مشهد د کور شاته راختلی هغه دې خو نه دی دا روډ چې دی دا واحد صرف زما پلار زه پیسې ورکړ وي او 3 کناله ځمکه د نن نه مخکې 6 کاله مخکې د ګلبر نه اخیستې وه او هغه نه ټیک ټاک اسټام موږ سره موجود دی 3 کناله ځمکه موږ پسې انتقال له لہذا چونکې د باړکوټ مسله راله زما د قوم مسله راله یو کنال په 13 लाख روپۍ دی زره په 3 کې ولا ورکړئ 16 लाख روپۍ زما جوړېږي خو چونکې د باړکوټ مسله راله زما زړه مې نن ډېر زیات خوشحاله دی د حد نه سوا پر خپلو کپړو کې نه ځایږم چې دا زموږ ماشومانان کشران په دو کې الله پاک دغه جذبه او صلاحیت یې ښی دی چې دو بار راپاسي او زمونږ د کلي کې چې کوم مسلې دي هغې کې مونږ راویښئ نو زه د دو شکریا ادا کوم چې دو نن دا جرګه راغونډه کړله د دې انعقاد یې وکړو او دو د هغه کلي چې کوم محرومیانې دي کوم مسلې دي هغې د قوم ته مخکې کېښودلې اوس کلي کې به څوک په مزدورۍ کې څوک به باري څوک به دندی د هر کور نه تقریبا د هر خاندان نه پکې کسان شته دی دا ټول دا صلاحیت لري چې د خپل لقام د قوم د خپل کور نمایندګي وکړي دو چې आवाज کړلی نو بیګا زه تللی وم کالام ته تقریبا زه بیګا شپې مولانا صاحب تقریبا 12:30 بجې ما حفظ الرحمن مولوي صاحب را رسېدلي وو دې پروګرام موږ سره احساس و چې زمونږ د کشرانو دا یو جرګه منعقد کړې ده علي بادر دی دا عبدالهادي چې دی یقین ووره دی مخکې نه ډېر زیات ایکټیو دی په دې دفترو کې او د بیچو لپاره
د دې کسانو مونږ چې خپل میټینګ راغواړو دو مونږ سره د دوه څومره کسان دلته کې حاضر استاد صاحب دی مونږ به داسې ورځ باندې میټینګ وکړو چې هغه ورځ باندې دو چوټي ومئ نظام دی وختي زر دلته کې دی دا څومره کسان چې دا مونږ ځان سره په میټینګ کې شریک کوو چې دو مونږ سره او یو دوه درې کسان مونږ نور ځان سره داسې د کلي نه کمیټۍ په صورت کې واخلو د هر د خاندان نه مونږ یو کس واخلو چې هغې لپاره زموږ صحت څه مسلې دي بیا زه ټیک ده چې دلته کې به دا کارونه به زموږ ورو کېږي خو دا حکومتونه او داسې لاس سړی رسي دا ډېر کم مواقع نو دې وخت کې زموږ الحمدلله تعلق شته دی نو مونږ دا کمیټي زه واخلم ما شوکت یوسفزی صاحب ته ووایي چې مخکې ورځ کې میرې ته راغلی و نو ما ورته زموږ دوه درې څلور واړه کارونه دي نو ما ته څه دي مفتي صاحب ما ورته یو زموږ د جینکو پرایمري سکول مونږ له پکار دی یو مونږ له ډسپنسري پکار ده نو ما ته مفتي صاحب دا خو ډېر واړه دي مونږ دا خو ته ډېر واړه کارونه هغه لږ داسې مذاق ونه ما ورته سر دا مونږ دپاره غټ دي تا دپاره دا واړه دي عزیزینو قیمتي قومه شکریه ستاسو مننه ستاسو چې تاسو دې ځای ته راغلی او زموږ د خدمت کمیټۍ سره ځان شریک زما له تاسو نه ډېره مننه ده خو زما افسوس دا ده چې موږ له الله پاک داسې یو قیمتي فورزي راکړي دي زموږ کشران ماشومان بچي دي چې هغوی دومره اوچت کارونه کوي خو موږ بې قیمته یو دا مشران د دې کلي چې موږ ته هغوی بې ډوله ښکاري موږ د هغو څه قسمه حیثیت نه منو دا کمیټیانې جوړیږي او د هر یو د انصاف خبره کوي خو زموږ د بر باټکوړ مشر کې دا یو غټ غفلت دی چې هغه خپل بچي ته ښه نه وایي ای سړو پاره د خدای زه تاسو ته دا سوال کوم د خپل بچو ته په خپله قدرمن کوي و یو زوی ته چې پلار بې قدره وي هغه زوی په ټولې دنیا کې بې قدره وي دا د اخلاص والا چې دي دا زموږ اولاد دی زموږ بچي دي دو زموږ یو فایده سوچ کوي او زموږ د دې قوم فایده سوچ کوي خو موږ خلکو کې دا کمی دی چې موږ دو ته ښه نه دي کتلي موږ د دو مرګړتیا نه ده کړې که یو کوي نو وایي دا نیشنل کې دی که بل کوي دا پیپل کې دی که بل کوي وایي دا په مسلم لیگ کې دی پاره د خدای زه دې خپل قوم ته دا درخواست کوم چې دا پارټي په خپل ځای کوي دې خپلو وړو سره مرګړتیا وکړي چې زموږ قوم ترقي وکړي او موږ ته ترقیاتي کارونه میلو شي څه شی هم زموږ وشي زموږ بر باټکوټ کې موږ له شرم پکار ده په دې خبرو موږ پورې خلک اقاړي کوي نقلي کوي باره خلک زموږ نه روډ شته نه سکول شته نه هسپتال شته نه زموږ شته چې دا کم کارونه چې کېږي دې له سیاسي رنګ مور کوئ کچا بجلی کړ دا کاغه د صاحب الله زوی کړلا کاغه د احمد هلال زوی کړلا کاغه بل یو کافر کړ دا یا سړو پاره د خدای دا په یو بل مراړو چې ما وکړه دې بل نه دا کړي قوم له ترقي ورکړي یو بل ته ګوته منه چې زه کوم پلانې نه کوي پلانې کوي زه نه کوم یو دروغجنې خبرې مه کوئ چې کومه خبره خدای ته خدای رسول ته مخامخ وي په هغې باندې تاسو ځان تېر باسئ سیاسي لیډرانو زمونږ نه بل څه شته نه بله سلار چې که تاسو دروغ وایئ موږ بیا درپسې یو که تاسو رښتیا وایئ موږ بیا درپسې یو هېڅ د قوم نه ماولیان جوړ کړي سیاسي لیډرانو تاسو ته سوال کوم د بر باټکوټ قومه د خدای په خاطر دې خپلو دې سیاسي خبرو له رنګ مور کوئ د کوم چې د قوم مفاد دي د قوم مفاد په شریکه وکړئ دا مه په پالټۍ اړوئ مه په قیسو اړوئ بلکې په دې بر باټکوټ کې زیاتي کېږي جنګونه کېږي جګړې کېږي د بر باټکوټ داسې بېایمانه قوم یو موږ چې موږ د چا د حق فیصله نه ده کړې ای سړو حق طرف ته راوګرځئ د الله نه ویرېږئ موږ نه به الله پاک تپوس کوي موږ عمر 50 کاله 50 کاله عمر تېر کړه په بېایمانۍ کې موږ د چا نه مطلب دا د یو حق تپوس نه چې ته د حق ولې غر کوي بورډ حوالې سره یو مختصر واقعه پیش کوم تاسو خپل د تنظیم نوم یې د اخلاص ویلفیر فاونډیشن قرآن پاک کې اخلاص سوره اخلاص یو سورت آیت سوره اخلاص وایي دغسې ډېر سورتونه دي سورت الناس سوره فیل ورته ځکه وایي حتی واقعه ده پکې ته او اخلاص ته اخلاص ځکه وایي چې دې کې د الله جل شانه د بړۍ د وحدانیت د الله جل شانه تعارف دی نو که تاسو یو 2 منټه یو منټ ما طرف ته متوجه شوئ تاسو ته فایده راکړي هغه تعارف په دای انداز سره دی چې سوره اخلاص مونږ لرو قل هو الله احد الله یو دی الله صمد بے نیاز دی د چا پروا نه ساتي لم یلد ولم یولد نه د اولاد محتاج نه د مور پلار نه څوک پیدا دی نه د چانه پیدا دی ولم یکن له کفوا احد نه الله سره څوک مقابله کوونکی شته یو د روډ ایشو ده دویمه ایشو چې د هغه د تعلیم لحاظ سره او ورپسې چې درېیمه د هغه صحت
خو د ټول نه چې کومه ضروري اولنۍ ایشو د هغه د روډ مسله ده. نو آیا د روډ دا ایشو به څنګه حل کیږي؟ کوم دې ته کوم ما تاو بل څه نشته دی. بل خبره ده چې د روډ ته زمونږ ګوره هر سړی د روډ جوړا ده. نو زمونږ د کوم د کلي نمائندګان چې دي د اوس کوم راغلي په منتخب شوي دي نو په دا وی جګړه جوړه کی او موږ په نگرانۍ کې دا موږ اخلاص ولا په دوه شانه په شانه ولاړو په دوه مخکې دوه مخکې پران باندې کې ورپسې موږ زموږ د اخلاص ولا دا کوشش چې دوه پران باندې کې موږ ورپسې کې ته نو بل هم د دوه جوړېږي هم زموږ د نمائندګان جوړ شوي دي او بل خبره دا چې زموږ د مسایل ډېر دي اګه سره سوچ وکړو موږ د افغانستان یا د پاکستان هنو لګا موږ د څه دیو ځکه زموږ کار چې د پاکستان د بهونو کې شي نشته که څوک سره وږي نو موږ د یو قسم هم سہولت د پاکستان د ګورنمنت نشته دی نه موږ ته بجلی شته نه موږ ته اسپتال شته دی نه موږ ته روډ شته دی که څوک سره وږي خو افسوس خبره دا ده زموږ کوم یو نوجوانان چې هغه یې ناست دي خو افسوس موږ دا وایو چې موږ یو کده پکار دي او موږ خپل د قوم لپاره چې څوم څه کوي هغه کول پکار دي نو زموږ ډېره کوشش دا ده کوم نمائندګان چې متهم شوي دي هغه د پولیس دا یو روپۍ